فالحواس خمسون دی وی طالب حواس سو دی اله پنځه دی. اجمالا مو دا خواص مخکې ذکر کړي وو حواس چې حواس پنځه دي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. څه شی دی طالبه؟ سمع ده، بصور دی او شم دی او ذوق دی او لمس دی. دا پنځه حواس دي. طالبه چې دا حواس پنځه دي نو اوس تفصیل د دې څه شی دی نو تاسو ګوري دی درته دغه پنځه وانو تفصیل کوي، خو یو ځل د حاسې تفصیل درته کوي. دی وی فالحواس حواس طالب جمع حاسه، جمع د چا ده؟ جمع د حاسې ده. او حاسه چاته ویل کیږي؟ وهي القوه بمعنى القوه الحاسه. دا حاسه چې ده په معنا دغه قوي حاسې سره ده. چا سره ده طالبه؟ څه معنا؟ یعنی دا کم حواس لکه مثلا سترګه، غوږ، لاس، دا لمس کې دغه رنګ چې ده پوزه، دغه حواس انسان ته خدای تعالی ورکړي نو مراد دا نه دي. په دغه حواسو کې خدای تعالی یو صفت پیدا کړی دی، یو قوت پکې پیدا کړی او د هغې قوت په وجه باندې دوی را لګېږي څه شی کوي؟ ادراک کوي. څه شی کوي؟ نو حاسه په معنا د چا سره؟ بمعنى القوة الحاسه. هغه قوت د حاسه یادو او قوت په ځکه یادو طالبه کله قوت نه حاسه موجوده بیا هم کار نه کوي. غټ غټ سترګې د بعضې خلکو یي که نه، خو خدای تعالی پکې هغه قوت نه اچولی، لیدل نشي کولی. غوږونه به لري خدای تعالی پکې قوت نه اچولی، اورېدل نشي کولی. ښایسته پوزه به لري طالبه خدای تعالی به پکې دغه قوت نه اچولی، نو هغوی به د یو شي نه بوی نشي حاصلولی. نو بهر تقدیره نو قوت دلته په معنا د چا سره دی؟ د قوې حاسې سره. دا چې وی خمسون نو اوس معترض وی هلکه حصر نه دی صحیح، ځکه حواس پنځه چې دی نور هم شته دی. نو تاسو سره څه دلیل دی چې ته راغلی او دی ویلې چې حواس پنځه دي؟ ولې پرون تاسو ته ما پنځه حواس باطنه نور ذکر نه کړل؟ نو دی راغی جواب کوي وی بمعنى ان العقل، په دې معنا باندې چې دا عقل چې دی حاکم بالضرورت، دا عقل حاکم دی بالضرورت بوجودها، عقل حکم کوي بالبداهت، په بداهت سره په وجود د دې باندې. او کوم شی چې بدیهي وي نو هغه دلیل ته نه محتاجه. نو زه به د حواسو څه دلیل درته ووایم؟ دا خو داسې د پاس لمر موجود دی او یو څوک وایي چې هلکه لمر، او ته ورته چې څه دلیل دی چې لمر شته؟ نو د لمر وجود خو بدیهي مسله ده، نو په دې بدیهیاتو باندې څوک دلیل نه وایي. حواس پنځه موجود دی، وجود د حواسو چې دی دا څه شی دی؟ بدیهي مسله ده، او په بدیهیاتو باندې څوک دلیل نه وایي. او هر چې طالبه څه شی دي؟ اله حواس خمسه باطنه دي. نو هغه خو مخکې موږ ویل چې فلاسفه ثابتې خو په چا سره؟ په دلایلو ضعیفو سره. په چا سره؟ پوه شوئ په دې باندې؟ الدلائل کوم دي؟ نو دی درته وایي خپله وایي بمعنى أن العقل حاكم بالضرورة بوجودها، وأما الحواس الباطنة التي تثبتها الفلاسفة فلا تتم دلائلها على الوصول الإسلامية. داغي دلائل د اصول اسلامیو مطابقه ندي، نو منګه ځکه قائل نه یاستو. الکه کم دي دلائل؟ نو درته وایي السمع، یو چې دی هغه پکې سمع ده. څه شی ده؟ و سمع پام کوا، دا نه چې دا وخت نه مراد کې خپل درته وایي. وهي قوة مودعة، او دا قوه سامعه چې دی او دا سمع یو قوت دی چې ښودلی شوی دی فی العصب المفروش، په هغه پله کې چې کومه پله غوړولی شوې ده فی مقعر السماخ، په هغې لاندې حصه د سوري کې تدرکو چې ادراک کوي په دې سره د اصواتو. خو د دې اصواتو ادراک په څه طریقه باندې کوي؟ بطریق وصول الهوا، په طریقې د وصول د هوا سره. هغه هوا چې متکیفه ده بکیفیت صوت، او دا را رسیږي الی السماخ، هغه چاته؟ هغه سوري د غوږ ته. چاته را رسیږي طالبه؟ سوري د غوږ ته را رسیږي. دې ځای کې موږ او تاسو یوه خبره کوو. دی وایي دا
سمع یو قوت دی چې خدای تعالی د غوږ لاندې هغه سوري کې یوه پله پیدا کړې ده، عصبه ده، پله ده، او دا قوت خدای تعالی په هغې پله کې اچولی دی، او په دغې پلې سره او په دغې قوت سره انسان ادراک د اصواتو کوي. و کم صوته هغه صوت چې مکیف شي بکیفیت، هغه هوا چې کومه هوا مکیف شي بکیفیت صوته، او دا هوا راورسیږي چاته؟ لاندې سوري ته. نو په دې سره انسان ادراک کوي. خبره کوو په دې طریقه باندې طالبه دلته دوه طریقې دي علما لیکي. دې ځای کې آواز وشو، صوت وشو، ما آواز وکړه، نو دی وای په دغه خارج کې یوه محتقنه هوا موجوده ده. ما چې کله آواز وکړه نو دغه هوا متکیفه شو په دې کیفیت ته صوت چې دا کم صوت زما د خولې نه ووته. نو دی وای دوه طریقې دي. دا نور هوا چې کومه په خارج کې موجوده ده نو دا خو محتقنه هوا ده، او دغه کومه هوا چې متکیفه بکیفیت صوت شوه وای دا هوا زږه شي. نو چې زږه شي نو بس طالبه دا مزل شروع کی، داسې تیز روانې دا نورې هواګانې تنې یو طرف ته ځي ځي ځي، آخر چې دی دا هوا راورسېږي چاته؟ دغه سوري د غوږ ته. سوري د غوږ ته چې راورسېدل هلته ننوځي، نو غوږ ادراک وکړي چې پلاني صاحب داسې وویلی، ادراک د دې وکړي چې اواز د نر دی او که د ښځې دی، اواز د دې وکړي چې ادراک د ماشوم دی، اواز د ماشوم دی او که د غټ دی، ادراک د دې وکړي چې دا اواز خوږ دی او طالبه که څه شی دی بدرنګه دی. دا ټول ادراکونه چې دی څه شي کوي په دې طریقه باندې دا پله کوي. او یې طریقه دا ده طالبه، یې طریقه دا ده چې کله دا هوا متکیفه شي بکیفیت صوته نو دا هوا زږه شوه، وای دا زږه هوا راواخلي، دا صوت دا کم کیفیت چې دی دا صوت دا بلې ته ورکړي، هغه بلې ته ورکړي، هغه بلې ته ورکړي. په همدې طریقه باندې ها را روانې چا ته راورسېږي؟ غوږ ته راورسېږي دا هوا. نو بیا فاصلې تر فاصلې فرق دی. ورکه فاصله نږدې وه، اواز سړی تیز اوري. دا تیز ولې اوري؟ ځکه دا هوا چې مکیفه شوي و په کیفیت د صوت سره نو هغه صوت لا همغسې اثر یې پکې ډېر وي، داسې لږ لږ دوړېدلی ترې نه ټول راورسېږي نو سړی آواز پوره واوري. او که صوت لرې وه نو دا هوا چې د غېږې نه راځي تا ته رارسېږي طالبانو لږ لږ معمولي شیان ترې لرې کېږي تا ته چې دلته راورسېدله نو چېرته رارسېږي؟ ډېره ضعیف او کمزورې رارسېږي. اکثره پې سړی یا پوه نه شي او که پوهېږي نو ډېر په چا سره په دقت سره. دا طریقه د اصول د چا د طالبه دا صوت ته چې دا صوت رارسېږي غوږونو ته. اوس دا مسله ځان سره یاده کړئ طالبه چې دا صوت د څه شي نه را پیدا کېږي، اواز سره کم را پیدا کېږي. نو د اواز د را پیدا کېدو مختلف اسباب دي. کله ناکله طالبه دا صوت را پیدا کېږي د مقاومې د قارع د مقطوع سره. د مقاومې د قارع د چا سره؟ دا قرعه چې دی دا په سختو څیزونو کې استعمالیږي که نه؟ لکه مثلا طالب څه شی وي؟ یو تیږه ده، نو تیږه خو کلکه ده، نو دا کلکه تیږه خو هسې نه ماتېږي. دا تیږه چې ته ماتې نو دا به په اوسپنه باندې ماتې. چې کله تا دا اوسپنه راواخیستله جیږه دې کړه او تا دا تیږه ورباندې ووهله نو تیږه خو هسې نه ماتېږي، دا خو کلکه ده، په دې کې مقاومت موجود دی. نو چې مقاومت موجود دی لاندې نه تیږه د دې اوسپنې سره مقاومت وکړي. څه ورسره وکړي؟ نو چې کله مقاومت ورسره وکړي طالبه نو د دې مقاومت نه دلته څه شی را پیدا شي؟ صوت. نو چې څومره تیږه کلکه وه همغونه اواز کلک وي. پام هم کړی؟ کله چې شګلونه غوندې تیږې چې داسې ووایې که نه نو داسې بې خونده غوندې اواز وکړي. او کله که تیږه کلکه وه د غره او تا په اوسپنه باندې ووهله نو کړنګ وکړي. نو چې څومره د تیږې مقاومت ډېر وه نو همغونه صوت چې دی قوي وي. نو کله دا صوت را پیدا کېږي د مقاومت د مقروع د چا سره؟ دویمې طریقې ته وګورئ. یا صوت را پیدا کېږي د مقاومت د قاطع د مقطوع سره. د مقاومت د قاطع د چا سره؟ مقطوع سره. په دې معنا باندې ته رالګېږي یو شی قطع کوې، تبر دی طالبه، لاندې لرګی پروت دی او تا دا تبر راجګ که دا لرګی دې ورباندې ووهه. نو چې څنګه دې ووهه خو دا څه شی دا مقطوع چې دا لرګی دی مثلا دا مقاومت ته تبر سره کوي که نه؟ نو چې د تبر سره کوي نو هلته مې یو ډب اواز موږ او تاسې اورو که نه؟ دلته هم دا اواز د چا نه را پیدا شه؟ د مقاومت نه را پیدا شه. کله ناکله طالبه صوت چې دی را پیدا کېږي د چا نه. او یا لکه بل مثال تاسې وګورئ، دا رختم کله شکولی
نو را خو کلک وي که نه، تا چې ورته لاسونه واچول نو ته زور کې هغه وایي نه 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 مې شش کولی، نو چې کله سره زور وکړي که نه د رخ ته قطکۍ طالب یو قر غوندې اواز وکړي. کاغذ وګوره، کاغذ کې هم مقاومت پروت دی. اجازه ده صاحب طالب بله څه شی ده ما ته وګورئ، کاغذ کې مقاومت، تاسو کاغذ کټ کړئ پر یو قر غوندې اواز کاغذ هم کوي که نه، نو کله د مقاومت د مقطوع نه د قاطع سره دا صوت د دې نه را پیدا کېږي. کله طالبه صوت را پیدا کېږي د سیرېدلو د چا نه، د هوا نه. دا هوا چې وسیرل شي نو څه را پیدا شي؟ لکه دا خوله نه ده، خوله دې کې دننه یو محتقنه هوا موجوده ده او دې خوله کې خدای تعالی ژبه پیدا کړې، نو دا ژبه ته وخوځوه که یې دسې کې یو شان صوت را پیدا کړي، که یې دسې کې د هوا وسیري بل شان صوت را پیدا کړي، بره که بل شان صوت را پیدا کړي، ښکته که طالبه بل شان صوت را پیدا کوي. دا خولې نه چې دا آواز را پیدا کېږي نو دا د څه شي نه دی؟ دا د سیرېدو د هوا نه. دا محتقنه هوا چې کومه دننه په خوله کې پرته ده، په حرکت د دې ژبې سره چې دا ژبه خوځېږي را خوځېږي، خدای تعالی د دې په حرکت سره څه شی پیدا کوي؟ صوت را پیدا کوي. طالبه په دې ځای باندې مې انشاءالله تاسو پوه شولی. یا لکه طالبه د هوا د سیرېدو نه چې څه را پیدا کېږي؟ آواز را پیدا کېږي. د هغې دپاره دویمه نمونه لکه تاسو آواز د رباب واخلئ. دا رباب والا چې ناست دي طالبه دا ملنګان زیارتونو کې او دا رباب وهي او داسې کوم متوجه ورته ناست دي او غوږونه یې کي، دا د رباب آواز د کومه را پیدا شي؟ هلته تارونه دي که نه، یا دریو یا څلورو ځینو کې ډېرې د دې تارونو په منځ کې یو محتقنه هوا موجوده ده، نو چې ملنګ څنګه صاحبه دا تار ته ترنګ ورکي نو دا ترنګ په حرکت شي وخوځېږي، نو چې وخوځېږي هغه محتقنه هوا سیرې کي، چې سیرې کي د هغې نه خارج کې څه شی را پیدا شي؟ طالبه یو صوت را پیدا شي. څه شی را پیدا شي؟ ملنګانو ته ډېر دلایل وایي، ملنګان خو چرسیانو ته هم دغه ته چرسو ته هم دلایل وایي. عبدالرحمن بابا زیارت کې خبریال کې مې ونه پوښتنه کړې وای دا چرس څنګه شیان دي؟ نو هغه ورته ویې حلالیانو ته حلال دي او حرامیانو ته حرام دي وایي. نو دې رباب ته هم د خپل دلایل لري، هغه بس هر چا یو خپل مذهب وي که نه. طالبه بل کله ناکله آواز چې را پیدا کېږي د چا نه را پیدا کېږي؟ د مدافعې د هوا نه. د چا نه؟ مدافعې د هوا څه معنی؟ هوا دفع کول. هوا دفع کول دا ډول چې کله جوړېږي نه، ډول هم لیدلی ګوره دواړه سرونه بند دي، خو دا چې کله دا صاحب جوړوي او دا دواړه سرونه بندوي نو دې کې دننه خامخا طالبه هوا څه ناڅه پاتې کېږي، داسې نه کېږي چې هوا پکې نه وي، نو دې ته دا دواړه طرفونه لري. نو دا صاحب چې د یو طرف ته څه شی ډنګ ورکړي اواز غاټ اواز را پیدا شي، بل طرف چې وایي بیا اواز را پیدا شي. دا ولې؟ دې ډول کې دننه خپله هوا موجوده ده، نو چې کله تا بیرون نه ووهه نو دلته یوه هوا را پیدا شي، دننه چې کومه هوا پکې ده نو هغه هوا دا هوا دفع کړي، څه شی کړي؟ سره ټکر شي دواړه، نو د دغې هوا د ټکر کېدو نه څه را پیدا شي؟ صوت را پیدا شي. کله ناکله هوا را پیدا کېږي د چا نه؟ د مدافعې ده، د مدافعې د هوا نه. یوه هوا بله هوا دفع کړي نو څه را پیدا کېږي؟ اوس ورته ګورئ اوس مو مازغه خلاصېږي. دی وی سمع چې دی هي قوتون دا یو قوت دی مودعتون چې ایښودلی شوی دی فی العصف المفروش په هغه پله کې چې کومه پله غوړولی شوې ده فی مقعر سماخ په لاندې سوري د چا کې؟ د غوږ کې ښه چې انسان په هغې سره ادراک د اصواتو کوي، اوازونه څه درک کوي. په دې طریقه باندې به طریق وصول الهوای په طریقې د رسېدو د هوا سره، خو کومه هوا چې متکیف وي په کیفیت د صوت سره، ایله سماخ هغه لاندې سوري ته هوا متکیفه کېږي په کیفیت د صوت سره. سره کم نو تاسو ته اوس ما وضاحت وکړه که نه؟ یا لکه نو ته به وایې چې همدغه سبب په دې کې مؤثر دی، دا غوږ به په دې کې مؤثر وي او هوا به را پیدا کېږي. وایي نه، بمعنى ان الله تعالی په دې معنا سره چې خدای تعالی پیدا کوي ادراک په نفس په نفس کې عند ذالک په وخت د چا کې؟ الله تعالی را پیدا کوي څه شی؟ یعنی دا اسباب خدای تعالی پیدا کړي، خو ګوره اسباب په دې شیانو کې مؤثر نه دي، مؤثر پکې بیا هم څوک دی؟ خدای تعالی پکې اثر واچوي. که الله پکې اثر وانه چي نو اسباب به وي او کار به، او د هغې دپاره نمونې شته دی که نه؟ ابراهیم علیه السلام اور کې پروت نه و، نه یې سوځو. ولې؟ اسباب وو خو لیکن خدای تعالی پکې اثره. والبصور طالب بل وی بصور دی. بصور چاته ویلی کېږي؟ وهي قوتون دا یو قوت دی مودعتون ایښودلی شوی دی فی العصبتین په هغې پټو په پلو کې المجوفتین چې مجوفې دي. مجوف دا معنا چې منځ خالی دی، جوف لري، یعنی رګ مثال باندې رګ دی. اللتین هغه دوه مجوفې پلې چې دي
تتلاقیان چې دا د یو بل سره ملاقات شوي یو د یو بل سره مخامخ شوي وي ثم تفترقان بیا سره جدا شوي وي نو بیا فتادیان نو دا را رسیدلی وي الی العینین سترګو ته تدرکو چې په دې سره ادراک کولی شي د رنګونو د ازواو د الوانو رڼاګانو د رنګونو د شکلونو د مقدارونو د حرکاتو د حسن او د قبح وغیر ذالک خو په دې کې شرط دا دی چې مما یخلق الله تعالی ادراکها فی النفس عند استعمال العبد تلك القوه چې کله بنده دا قوت استعمال کړي نو دغه استعمال نه بعد خدای تعالی په دې کې څه شی را پیدا کړي طالبه د سترګه ادراک سره کم کوي تاسو ما ته وګورئ الله تعالی ډېر عجیبه ذات دی ښه دا کم ځای نه چې مقدم د دماغ شروع کېږي دلته دننه دماغ پراته دي تاسو که د سر عکس لیدلی که نه دا دماغ په دې طریقه پراته دي داسې دا د چارمغز مثال هم لیدلی دا چارمغز حکیمان وایي دا وایي دماغو ته ډېره پیدا رسوي تاسو د چارمغز د دننه مغز صورت ته عکس وګورئ بیا د دماغو صورت ته عکس وګورئ دا هوبهو سره یو شی دي په همدغې طریقه باندې دلته دا دماغ پراته دي دې ځای کې داسې پلی پلی دي موړه موړه پراته وي دلته بس دا میموري ده که د دې د مقدم نه یو دوه رګونه راوتلي دننه نه دا رګونه هم داسې رارواني دا رګونه ان تر دې پورې سترګو ته رارسېدلي خو چې کله دا رګونه سترګو ته رارسېږي دا رګونه مجوف دي لاندې جوف لري خېټه لري نو دلته دا رګونه طالبه سره څه شی شوي وي یو ځای شوي وي دا یو ځای شوي وي نو دا یو ځای کېدو کیفیت یې دا دی د دې رګونو شاګانې دی یو بل سره لګېدلي بیا دلته سره یو ځای شوي دي نو یو رګ دې سترګې ته راغلی او یو رګ طالبه چا ته راغلی دی دې سترګې ته راغلی خو شروع یې د مقدم د دماغو نه شوی او دا رګونه هم دي مجوف که ستاسو پام یې ځینې وخت کې د چا نظر کار نه کوي ډاکټرانو ته لاړ شي ډاکټر ورته وایي لکه د سترګو رګونه دي وچ شوي نو وچ شوي څه معنا سره نښتي که نه نو هغه ادراک پس ښایسته طریقه باندې نشي کولی یا یې بیخي نه کوي نو دلته چې دا رګونه دلته راشي که سالمې طریقې سره یو بل ته جدا شوي شاګانې لګېدلې وي خو ټیک ده او که شاګانې نه وي لګېدلې دلته دا رګونه راغلي نو طالبه یو په بله وړېدلي داسې نه یو په بله وړېدلي نو دا چې دا کوم ځای کې رګونه سره یو ځای کېږي د یو ځای کېدو ځای ته مجمع النور وایي څه ورته وایي او چې که دا رګ په دې بل باندې را اوړېدلی و نو دلته مجمع النور خراب شي نو چې مجمع النور خراب شي نو همدا وجه د طالبه بیا به ګوري یو سړي ته ښکاري به ورته دوه دا ولې مجمع النور خرابي یا طالبه ګوري به تا ته مخ به تالوري او ګرځي دغه په فکر به چېرته وي په بل ځای کې وي که نه دا قصې داسې ګوري به تا ته مخ به تالوري اړولی او فکر به په بل ځای کې دا سترګې دا د کن سترګې تور چې دی که دې خوا مخ راړی هغه دې خوا تښتي او که دې خوا مخ راړی نو سترګې دا تور دې خوا تښتي نو ګوري به یو خوا ادراک به د چا کې د بل ځای کې دلته دا مجموع نور خرابي طالبه اوس د دې د ادراک صورت څه شی دی د الله شان دی په دې سترګو کې خدای تعالی شعاوې ایښي دي ډېرې تیزې شعاوې دي طالبه خو دا شعاوې ما تا ته ښکاري نه د ځینو حیواناتو سترګې ډېرې تیزې په هغې کې دا شعاوې ښکاري کله شپې سپي ته کتلي ته به وایي چې څوک برق اچوي برق نه هغه د دې سترګې شعاوې وي چې کومې په دې شعاوې هو د دې برق مثال دی نو چې موږ تاسې برق اچو خو شعاع لري او ځای راته ښکاره کوي یا بعضې پیشوګانو ته موږ تاسې وګورو شپې چې ورته ګوري نظر یې ډېر تیز وي ته به وایي چې هلکه څوک برق اچوي او برق نه وي هلته به څه شی وي سترګې به وي په دې سترګو کې شعاګانې پرتې دي کله چې تا مخ یو طرف ته واړو نو دا شعاع د هغې طرف ته متوجه شي دومره طاقت پکې الله تعالی ایښی چې په سرعت سره دا شعاع یو ځای ته ځان ورسوي هلته ځان ورسوي دا شعاع لاړه شي چې څنګه په غیزي باندې ولګېدله وتمبېږي نو دا د هغې شي تصویر ځان سره راواخلي دا شعاوې ځان سره تصویر راواخلي نو طالبه دا شعاوې بېرته ستا سترګو ته دلته ځان راورسوي دا تصویر ځان سره راوړي نو که چېرته داسې وه چې دا ساحه قریبه وه او دا شعاوې څه شی وي قوي وي بعضې خلکو د سترګو شعاوې قوي وي نو هغې ځینې طالبه فروغ رمټ تصویر یې درته راوړه وایي هلکه هغه دی پلانی ولاړ دی پلاني ځای کې ښه پلانی شی مو سره دی او که چېرته دا شعاوې څه شی وي کمزوري راورسېدلې یا وي کمزوري یا فاصله لري او د هغې ځای نه چې دی په ښایسته طریقه باندې تصویر نه شوی راخستی نو تا ته تصویر راورسوي خو لکه هلکه سیاسیایي غوندې ښکاري نو خو نور پوهېږم نه چې څه شی دي دا هغه شعاوې دي چې دا شعاوې ځان سره څه شی راوړي طالبه دلته تصویر راوړي نو په دې سره رڼاګانې معلومېږي لکه ستره رڼا د سپینه د الوان معلومېږي سپین رنګ دی تور رنګ دی مقدارونه معلومېږي لږ مقدار دی حرکتونه معلومېږي طالبه وغیره په دې شیانو سره څه معلومېږي په د سترګو سره دغه شیان معلومېږي خو دې کې بیا شرایط دي ښه یو شرط پکې دا دی طالبه چې دا مرآ برایي ته مخامخ وي نو هغه صورت کې دا رؤیت کوي او دویم شرط پکې دا دی طالبه چې دا مرآ به ډېره قریبه هم نه وي لکه سترګو ته وګوره د خپلې ځیز مې سترګې نه ویني
سره د دې چې د سترګو ساتنه او حفاظت کوي. خدا ولی لکه فاصله ورته ډېره څه شی دی نږدې ده، فاصله به چې دی هغه لرې وي نو ډېر نږدې به هم ورته نه وي. نو دی چې دی دا ادراکات کوي که نه، او دا اکسره نه ده طالبه، دا نن سبا دا اکسرې چې باسي که نه، بس دا نقل حبهو د چا نه دی؟ د دغه سترګو نه دی. سترګې د یو ځای ته وګوره تصویر اخلي که نه، او طالبه دغه رنګې اکسر هم چې دی د یو ځای نه څه شی اخلي؟ تصویر اخلي. نو ته به وایې چې هلکه اکسره انسان جوړه کړې ده او دومره قوت پکې دی چې دننه د خېټې عکس دی اخلي، او سترګې خدای تعالی جوړې کړي دي او په دې کې دومره قوت نشته دی، صرف مخامخ یو چا ته ګوره او د هغې تصویر راخلي، او دننه چې دی په سړي کې ننوځي نه دا شعاوې لکه څنګه چې د اکسرې شعاوې ننوځي. نو مونږ ویلي چې الله ډېر عادل ذات دی. ښه بس څومره چې د سترګو قوت مناسب ګڼه مونږ نه قوت یې ورکړی، که دا د سترګو شعاوې دومره تیزې وي لکه د اکسرې، طالبه په ولاکه دې ډوډۍ خوړلې وای. بیا چې د چا ته کتلې نو دننه خېټه به هم درته ښکارېده، نو تا به ډوډۍ کله په طبیعت خوړلې وای؟ چا ته به دې کتلې ده نو په بل ځای په سیل باندې به وې، نو تا به کتاب ته کتلې وای نه. خو په هر شي کې د الله تعالی خپل خپل راز وي، هر چا ته د خپل تناسب په اندازه باندې څه شی ورکړی هغه قوت ورکړی.